حضرت بابا آدم علیہ السلام نے ملمستیا ثابت دا، دا بی بی حوا نے ملمستیا ثابت دا، دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملمستیا ثابت دا. کله چې دو فرشتې راغلې حضرت ابراهیم علیه السلام د هغې ملمستیا وکړه او غوښې ورته کېښودله. ویې فرمایل په سترګو سترګو کې چې ګورې موږ خو غوښه خوړو والا نه یو، موږ خو د الله پاک د جانب نه فرښتې راغلي یو، امتحان اخلو ستاسو، موږ خوراک والا مېلمانه نه یو. د حضرت لوط علیہ السلام نے ثابت دا، د حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ثابت دا، د حضرت اسحاق علیہ السلام نے ثابت دا، د حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ثابت دا، د حضرت یوسف علیہ السلام نے ثابت دا، د حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ثابت دا، اور د جناب پیغمبر پاک علیہ السلام نے ثابت دا، د حضرت سلور یارانو نے ثابت دا، د حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ثابت دا، د حضرت علی المرتضی نے ثابت دا، د حضرت حسن او حسین نے ثابت دا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی روٹے تر اغا وقت پورے نخورا چې په لار کې به تر څو یو مېلمه رانیولې نو د لارې مسافر او ځان سره به روټې ته نو کېنولې او دا د ده د نیکه مبارک طریقه وه. ابراهیم علیه السلام به وی اله روټۍ خورا تر څو چې به یو سړی وکته وی به چې ته مسافر یې راځه لکه ما کره مېلمه شه زه روټۍ خورم ته ما سره وخوره ته زما مېلمه چې د الله پاک رحمت ما طرف ته متوجه شي. مېلمه د الله پاک رحمت دی، په دې وجه پیغمبرانو به مېلمانه د لاس نه رانیول او کور کې به ځان سره روټۍ ته کښېنو.